قرآن مجید نسخه او مصحف ورته ویل کېږي. دا چې کله ضعیف شي او قابل د استعمال پاتې نشي نو بیا د هغې د حفاظت دپاره درې طریقې دي. اوس به دا محفوظه کوي، دا داسې نه ده چې دا کمزورې شوه دا نسخه قابل د استعمال نه شو نو دا به اوس ته غورځوي. اوس به هم حفاظت کوي. نو د حفاظت دپاره درې طریقې دي. د ټولو نه لومبۍ طریقه دا ده چې دا دې وسېځلی شي. دویمه طریقه دا ده چې دا دې چېرته په ځمکه کې ښخ کړلی شي، داسې پاک ځای کې چې دا ځای محفوظ وي. او دریمه طریقه دا ده چې دا دې چېرته په سمندر کې یا په سیند کې یا په اوبو کې لو کړلی شي. خو په داسې طریقه باندې چې دا د سمندر لاندې ویښ ته دا نسخې کوزې شي، غټ کاڼي دې پکې کېښودلی شي. په څه طریقه دې دا لاندې کوزې کړي چې دا لاندې ویښ کې سمندر ته یا سیند یا چې ارس ډېرې اوبه وي چې دا لاندې ویښ ته کوزې شي. دا دې طریقې دي. د دې دوو طریقو نقصانات مخې ته راغلي دي. یو دا چې په سمندرونو کې یا په سیندونو کې دا قرآن مجید لو شوي دي او دا بیا اطرافو ته موندې شوي دي چې نسخې د قرآن مجید پراته دي، یا په ځمکه کې قرآن مجیدونه دا ښخ شوي دي او بیا کلونه وروسته په هغه ځای باندې آبادۍ راغلی دی او دا ځایونه کنیسته شوي دي، نسخې د قرآن مجید پکې موندې شوي دي. نو دا ډېر لوی نقصان مخې ته راغلی دی. او دویمه دا ده چې په دې دوو طریقو باندې چې دا لو کړلی شي یا ښخ کړلی شي، په دې باندې دور د صحابه کرامو نه او دور د تابعین او د تبع تابعینو نه، یعنی د خیر القرون د دور نه په دې باندې څه قسمه دلیل نه موندلی کېږي چې هغوی قرآن مجید دا مصحف په دې طریقه باندې دا یې محفوظ ساتلی وي. او دریمه طریقه چې سیزل دي نو دوه دلایل په دې باندې میلاویږي د دور د صحابه کرامو نه. یو دا چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ احادیث سیزلی وو او هغه احادیث ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمع کړي بیا دا وسېدل وی کېدای شي د کې یو خبره ما داسې را جمع کړې وي چې هغه ما رسول الله مبارک نه اورېدلې نه وي، زما خیال دی چې ما اورېدلې ده او دا امت ته نقل شو نو وبال به په ما راشي. نو په باب د احتیاط کې داسې وکړل خپل هغه احادیث چې کومې جمع کړي دا یې وسېدل. او دویم دا چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قرآن مجیدونه دا مصحف دا نسخې دا سېځلې وي په وو لغاتو باندې چې کومې مشتملې وي. نو دور د صحابه اکرامو نه په دې باندې شواهد میلاویږي. نو دا طریقه دا غوره ده. بیا زما یو ملګري داسې کړی او قرآن مجیدونه یې را جمع کړي وو، بیا طالبان بوتلي وو، دا یې سېځلي وو. پر ما سره یې رابطه وکړله، سبا د جمعې ورځ زه په دې بیان کوم. ما ورته احادیث هم ولېږل په دې باندې، دلایل مې هم ورته ولېږل او دا کوم تفصیل مې چې ستاسو مخې ته کېښوده دا مې هم ورته کېښوده. خو یو اضافي خبره مې ورته دا وکړله چې دا قرآن مجید دا نسخې دا سېځل جایز دي شرعا او په دې باندې شواهد هم شته دور د صحابو نه. خو په دې ادوارو کې په دې دور کې به اوس په دې باندې عمل د عوامو مخې ته کم از کم نه کېږي، ځکه اوس زمانه داسې راله چې د میډیا دور دی. کفریه ممالکو کې د انګریزان د هندوان د مخالفین د اسلام قرآن مجید دا نسخې سېځي او دا په میډیا باندې دنیا ته ښایي چې ګوره دا موږ نسخه د قرآن مجید وسېځله. نو مسلمانان اشتعال کې راشي. د مسلمانانو په ذهن کې نسخه د قرآن مجید سېځل دا ډېره لویه ګستاخي ده د قرآن مجید د اسلام او ډېر لوی توهین دی. نو چې هغوی ذهن سازي دا شوې ده چې دا ډېر لوی توهین دی. نو د هغوی په مخ کې کته نسخه دې دپاره سېځي چې دا ضعیفه شوې ده او دا محفوظه کومه دا به وسېځلی شي او د دې ایره به چېرته ښخه شي. نو مسلمان دې ته تیار نه دی. نو چې تیار نه دی نو یا به تا د قرآن مجید ګستاخ ګڼي او هغه رویه به در سره اختیاري چې کومه رویه د اسلام دشمن او د قرآن مجید دشمن سره اختیاریږي، ځکه چې خلکو ژوندي کسان رانیولي سېځلي دي. او بیا دلته سوات ته نږدې به د مدین کې واقعه راغلی، یو کس راغلی دلته په کمره کې اوسېده، قرآن مجید یې وسېځه، د هغه د کمرې نه هغه پاڼې بیا وموندلی شو چې قرآن مجید نسخه یې دلته سېځلې ده. نو بیا خلکو ته خبره واروته چې داسې کار یې دلته کړی دی، هوټل کې و یا چې هر ځای کې و. خلک پسې راجمع شو، چېرته یو ځای کې د خوړ په غاړه یې راګیر کړ، بیا یې بازار لا راوړو، هلته یې ورته اور بل کړ، ویې سېځه او دې ټولې دنیا ته یې وښودو دا ګوره قرآن مجید یې سېځلی او دا سزا یې ده. نو اوس دې وجه نه خلک اشتعال کې پیدا کېږي. نو هغه غریب په دې بیان هم وکړو خو هغه مسله د هغه حل نه شوه. بالاخر هغه جومات پرېښوده او لاړې بل جومات ته. ډېر خدمت یې هلته کړی و، ډېر وخت یې هلته تېر کړی و، شاګردان یې تیار کړي، ډېر لوی خدمت یې کوه.